خو دې کور کې ماته څه دغه نشته دی. ده چې څه کړي خپل ځان یې کړي دي. که په دې کې د ده هر څنګه مقصد وي خو زه یم خدای دې خپلې خور او مور سره دغه شانته وکړي. څومره چې زما بدنامي کړې خدای دې خپلې خور او مور سره وکړي. زه نه کېناستلم دې خبرو ته. زه کېنولم زه د په زور باندې کېنولم. ده ته په زور کېنولم؟ زه بالکل په زور باندې کېنولم. خدای دې وکړي چې ماله مخې لم راشي زه به ورته ویل وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئینہ دا کلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ. آئینہ دا کلتور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا. ناظرین آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ اردو میں نہیں ہے, یہ پشتو میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس بہن کو اردو آتا ہی نہیں ہے اور بعض مجھ پہ بھی لوگ تنقید کرتے کہ آپ اردو تا تے کا کہ یہ چلو اس بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. آج میں آیا ہوں اس بہن کے پاس جو اس کے لیے میں نے پہلے ویڈیو بنایا تھا. پھر اس کے بعد جب یہاں پر گھر بن گیا وہ سارا صورتحال میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں. کتن کو ویڈیو گان خو بتا سو ډېر زیاتې کتري وي د دې خور په حوالې باندې. نن زه دلته کې راغلی یم د دې نه څه پوښتنه کول غواړم چې آیا د چا په کور کې ده. خورجان السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورجان خبرې به لږې تیزې کې. دې کور ته ستا څومره ټایم وشي چې ته راغلی؟ دې کور کې زما 3 میاشتې برابر شو. څلورمه به اوس شروع شي. څلورمه به شروع شي. په دې کور کې تاسو سره اوبه شته؟ بالکل. بجلی شته؟ هر څه. ښه. څه تکلیف شته؟ هیڅ تکلیف هم نشته دی. هر څه ښه برابر دي تر د 100 روپو پورې تر د راشنه پورې د یو خبرې کمی هم نشته دی. په ما باندې ډېر زیات الزامات دا هم لګي کومې چې زما خویندې دي زما چې کومې خویندې دي ستا لوریانې دي. زیات خلکو دا ویلي دي چې لکه دا اصغرچي میانه به دا بچ څنګه وي. آیا کله نه چې ما تاسو له انټرویو کړې ده تر اوسه پورې په ایمان یې ووایه څو پیرې تاسو دلته کې یا تاسو له 400 ته زه راغلم یا دلته زه راغلم یا زه څو پیرې زه ته په خپل وای څو پیرې یا زه دننه څو پیرې راغلم یا بار څو پیرې لږ نظرثاني واچوه؟ نه بالکل دا خبره حقیقت نه ده. دا خبره دروغ دي. هغه نه زما کوڅې له تر ننه پورې راغلی وای که زما څه سوال جواب یې ما کړی دی هغه تر ننه پورې دا یاداشت نه دی کړی چې کوم سړی غلط انظام لګوي هغه خپل ځان سره بد کوي. د غلط انظام شک بدل دی. دا صحیح نه دی. ځکه صحیح نه دی چې یو سړی د مجبورۍ نه کیني نو د هغې نه غلط انظامات نه دي ولاړ پکار چې یاره سړی روچت چې هغه دا ویلو کي چې یاره دا د دې مقصد دپاره ده دا ویډیو کړی یا د دې مقصد دپاره دا دې ځای ته ورغلی دی. نه چې ما دی به خپله نه وی راغوښتی دی به ولې دې ځای ته راتلو. ده ما له خپل له سر سوری جوړ کړی دی. که زما په نوم باندې هر څونه راغلي هغه تاسو کتلي دي تاسو لیدلي دي. زما ویلو ته دې کې هېڅ ضرورت نشته چې زه تاسو ته د هغې باوجود ویلو کړم. کور دی کور ما ته میلاو شوی دی اوبه پکې دي هره خبره پکې ښه برابر ده. زما لوریان نشته. زما لوریانې واده شوي دي 2 کچې دي 2 وړې دي په خپل کور باندې دي. اخر دې کې غلط انظامانو ته څه دغه رایي چې یاره دا خلک راپاسي او دا غلط انظام لګوي. ما له کډه غورځولې ده. زما کډه دلته رادننه شوې ده تر ننه پورې زما دروازې غاړې لم نه دی راغلی چې یاره ده ما ته ور وښلی چې یا مور یا خور په تا باندې څه حالات دی. که زما څه ضرورت ما سوال جواب کړی دی ما بل به خولې باندې ورلېږلی دی زما غر څه برابر شي. زه چې کله په ړومبي ځل لرله به ما چې ستا ویډیو کولم ما تا ته وی مې زه ستا نمبر په سکرین ورکوم تا ما ته جواب کې څه ویلي؟ ما تا ته په جواب کې دا وی چې بی ما سره موبایل نشته دی زه موبایل په کور کې نه ساتم ته په خپل نمبر ورکړه بس ته او ستا خو دی. ټیک شوله. کله چې ما ستاسو ویډیو وکړله او په کوم کور کې چې تاسو پاتې کېدلې یو بلیک میلر دی زه ویلی نشم خو تاسو چې کوم کور کې پاتې کېدلې زه چې بیا درلم تاسو دا کور نه چېرته تللي وې؟ د هغې کور نه زه تنګي اخترآباد ته. ښه ما سره خو نمبر نه و که نه؟ تاسو په هغه کور کې نه وې؟ نه. زه به په چا پسې ګرځېدم کوم خوا به تلم دا راته ووایه. دې بلیک میلرانو ما ته ستا پته نه راکوله زه به کوم خوا تلمه؟ نه تا خپل کوشش کړی تا را ګرځېدلو کړی دی تا را هر څه کړی دی چې تا ته زه نه ومه میلاو شوې د هغې باوجود تا را کور دغه رالیږلی دی. ټیک شوله. ښه بیا اوس په ډېر خلک وایي چې بهی دا په دې کور کې دا ښځه څوک ولاړه وه او څوک و څه نو تاسو لکه زه خو نه وم خبر که نه تاسو خو دې کور ته ما راموستللی کډه مې هم دله راوړله تا ته ما دا هم ویلي دي ستا د 1 کمرې کور دی که نه تا له ما د 2 کمرو کور درکړه تا ته ما ووایي چې ګورې پاتې کېږه په دې کې خو ګورې ستا کور د 1 کمرې دی دا مې هم درته ویلي دي. اوس هم چې ته پاتې کېږي ته د 2 کمرو په کور کې پاتې کېږي دا ستا نه دی ځکه چې ستا کور د 1 کمرې کور دی خو تا وایي چې زما بچي ګڼ دي ما له د 2 کمرو کور راکړه. ما ستا سره دا نیکي کړې ده ستا کور دغه اخوا کور دی
ته چې څه ټایم هغې ته اورېدې شي اورې خو ته پاتې کېږي په دې کې ما ته دا نه دي ویلي چې ته دلته کې مو پاتې کېږي بیا مې تا ته دا هم ویلي دي تا ما ته دا خبره وکړله تا او یو بل هلک دی تاسو دا خبره وکړله چې یاره هغه چې ما ته ټلیفون وکړو چې یاره ته دې زنانه له پیسې ورکه ما تا ته څه ویلي 3 لکه روپۍ چې غوښتلې بالکل صحیح تا ماته چې ستا کور دی ته ورله راشه که زما به سر چار څنګه ویل کړي چې یاره موږ ته پیسې ومنه یا موږ ته پیسې دغه که خو سوال نه پیدا کېږي چې پردی حق څوک بل له ورکړي ټیک شله ما نه خو پیسې غوښتې شي که نه وي چې دې زنانه له 3 لکه روپۍ ورکړه که نه دا ویلي و دې خبرې خو ته بالکل ویلي دي چې هغه ما ته 3 لکه منلي دي هغه یاد کړی خپل ځان دی د خپل ځان نه بیا زما غاړې ته راواوړېدو ټیک شله ښه خورجان کله چې تاسو ما دلته کې راوستلی زه اوس خبر شلم ما ته خو مطلب دی چې داسې خاص علم نو تاسو زما خلاف یو ویډیو هم کړې ده تا ته ما وښوله ودې لیدلې لکه نه د دې په حواله لږه نظرثاني وکړه خلکو ته لږه صفایي وکړه نو بس دغه صفایي ده چې یاره د کور ریکارډ هم هغه له راغی د کور ویل هم هغه له راله بلکې خبر هم شو هغه بلکې د اصغر بی سره خبرې هم خپله وکړلې د هغې باوجود هم زه کېنولم چې یاره ته دا ویډیو کا څه پته لګي که دې سبا له تا سره په دې کور کې څه غلداري وکړي زه به د هغې نه بعد دا ورکړم خو نه دا اوس دې وخت کې دا نه جوړېدله چې ده خېجولې ده ده ورکړی ولې چې زه په هغه کور کې ناست یم دا څلورمه میاشت به شروع شي خو دې کور کې ما ته څه دغه نشته دی ده چې څه کړي خپل ځان یې کړي دي که په دې کې د ده هر څنګه مقصدي خو زه یم خدای دې خپلې خور او مور سره دغه شانته وکړي څومره چې زما بدنامي کړې خدای دې خپلې خور او مور سره وکړي زه نه کېناستلم دې خبرو ته زه کېنولم زه د په زور باندې کېنولم ده ته په زور کېنولم زه بالکل په زور باندې کېنولم خدای دې وکړي چې ما له مخې لم راشي زه به ورته ویل وکړم څه خدای نه ده چې ما نه به سر ووي او نه څه جلات دی خور ته خو په زور کېنولې که نه نو دا خبرو خو ستا نه په زور نه دي ایستې که نه خبرې بالکل خبرې راته غونډې د ښودلې دي خبرې هم درته خبرې راته غونډې د ښودلي چې داسې وکړه داسې وکړه د خپلې خبرې پناه کړی ده چې پکې خپلې کمې خبرې کړي د هغه خبرې میدان ته ولې نه روباسي تر اوسه پورې ستا څومره ویډیوګانې شوي دي ښه د دنیا شوي 2 کاله زه علم خان له تلې وراغلی یم که ما له د اوړو تروړه راکړي نو هم د ما نه ویډیو کړې ده ښه څومره ویډیوګانې ستا نه شوي ښه د دنیا شوي دي حساب یې نشته دی ما د نه څو ویډیو وکړلې بس ټوټل دا به 3 ماشاءالله یو د کور شوي ده یو ګوره یو مې د اړومبی کړې ده بیا چې دلته راتلې 2 هغه شولې دا ستا 3مه ویډیو او ستا تقریبا د 10 نه سیوا ویډیوګانې خو د دنیا شوي د دنیا مجبور وم غریب وم تا کور میلاو شوي و نه ما ته نه دی میلاو شوی د یوې کمرې کور هغه د 6 میاشتو دپاره راکړی و ښه بدنام ځای و ښه ګنده ځای و ټیک شله د هغې نه زه په جړه او په سرو سترګو راوتیم د دومره پورې راته ویلي چې کری دې زه منم کریم زمانه د منلی شي بیا مې ورته څه نه دي ویلي چې یا ښه دی یا بچی کوم څه یې کړي دي هغه ښه مې په سترګو کې دا راته ووایه د رور چې دا ویډیو ورکړې ده په هغې کې ستا دا لوریانې لکه ګوره دله دا نو پکار چې ستا لوریانې د شو کړی وې که نه تا دا لوریانې ګوره ما چې ستا ړومبی ویډیو کولی که نه نو ما ستا لوریانې شو کړلې ټیک شله بیا چې زه رالی نو ما دا خبره وکړه چې د دې لوریانې واده شوي دي او په یې ویډیو کې هم تا دا خبره وکړه چې نه دي واده شوي دا خبرې مې درته دخولي دي دا ټولې دې کړي دي دا غونډې دې کړي تا چې په ویډیو کې دغه ویډیو تا کومه رالیږلې وه تا وي واده شوي د وینا نه دي واده شوي اوس هم دی هغه ویل کوي خو ولې اخر دا خلک ولې د دې خلکو خلاف جوړېږي دا پښتانه څنګه پښتانه دي ښه اوس د دې لکه ستا دا لوریانې په دغه ویډیو کې کېناستلې یو بل رور دی هغه ویډیو راوچته کړله هغه ویډیو ټولو پښتنو کتلې ده په ما پکې دا ګوته زه ور یو خبره ته کومه د خلکو سره چې ظلم وشي د هغې دپاره قرآن عالم چې په لاس کې د خو د ځان دپاره نه رالم زه ولې چاته صفایي وکړم دا زما خویندې دي زه ولې چاته صفایي وکړم چې زه صفایي زه نه کوم په قرآن شریف باندې نه چاته زه قرآن عالم دا زما خویندې دي دلته راغلي دي د کور ته مې راوستي دي زما په خیال چې یاره زما دې ځای ته راتګ الله مې دې نه ګناهګاري یو د دې ویډیو دپاره او د دې نه مخکې یا یو دی یا 2 دی یا 3 پیرې هغه هم زه دروازې له راغلی یم هم د دې سوال جوابو چې هغه څه سوال جوابو هغې د زه صرف راغلی یم قرآن شریف مې راغستی دی خو د خلکو دپاره ځان دپاره نه نن یې نه رالم چې څوک څه وایي یو پیرې نه 10 پیرې دی وایي خو په ما دا ګوته اوچته شوې ده یو بل رور دی یو بل مشر دی هغه دا ګوته اوچته کړې وه چې دوی دا ښایسته ښایسته جینکۍ کیني په ویډیو کې او بیا دا د دوی د بچ څنګه دي خور دا ډېر لکه ډېر غټ تهمت په ما لګېدلی رب په سر باندې ولاړ دی که نه د دې خلکو ولې د رب نه یاره نشته دی
لیدل پکار دي که نه اورېدل پکار دي. په لیدلو پسې به ځې، په اورېدلو پسې به نه ځې. په اورېدلو خو د دنیا خلک لګیا دي، اورېدلو نه څه غواړي. دغه مشر پکې په تاسو هم ګوته اوچته کړې ده چې لکه دا خپلې لوریانې بوزي او په ویډیوګانو کې وایي دي که نه، وایي دي که نه، لګیا دي که نه. خدای پاک ولې خپلې نه دي ورکړي، خپلې والا خدای نه دي ورکړي. را دي شي ما نه دلته کې تپوس پوښتنه والي، زما حالات دي ویني، زما ژوند او زندګي دي ویني، که د دې باوجود داسې وویلې زما نه. ښه، زه دغې ورور ته یو خبره کوم. تا په هغې ویډیو کې یو خبره کړې ده د جومات چې زه سوشل ورک کوم او په سوشل ورک کې زه یو کار کوم، زه یې په ثبوت سره کوم. زما چینل چک کې زما د جومات چې کومه زما د کور خواته چې کوم جومات دی د هغې ویډیو ما کړې ده. په جومات ما 3,80,000 روپۍ لګولي دي. لومبۍ خدا شو د هغې دپاره ما ویډیو هم کړې ده. دویم نمبر د پېښور د جینۍ چې هغه کوم ویسونه د دغې مشر سره شیر شوي دي د هغې په حواله هم در سره خبره کوم. فار اګزامپل یو خور ده، یو زنانه ده، هغه د سوشل میډیا ته راوځي. فار اګزامپل یو ورور د ما سره ډېرو خلکو داسې خبرې هم شیر کړي دي. یو ورور د سوشل میډیا ته راوځي، ما ته اکثر وي چې زه د سوشل میډیا ته راوځم، زه هغه ته وایم چې راوځې نو وروره ګورې خپله خور مور به ته په خلکو کنځې، ځکه چې په دې کې ته پاک نشي پاتې کېدلی. که علم ته راوځې هم پاک نشي پاتې کېدلی، که یعنې چې هر یو څیز ته راوځې پاک نشي پاتې کېدلی. دغې خور سره زما خبرې وشولې، ما ورته دا خبره وکړه چې ته خپله خور ډرامو ته روباسې که نه پاک نشي پاتې کېدلی. زه درته بیا هم وایم د شوبیز د پښتو د شوبیز د ډرامو خبرې درته کوم. څومره اکټران چې دي، څومره اکټران په دې فیلډ کې زه پاتې یم چې کومه نوې جینۍ دوی دې ډرامو ته راوباسي نو چې د هغې سره هغې خپل څه کړي نه وي که نه ډرامو ته، نو ما هغه وایس چې هغې ته کړو هغې ته ما دا ویلو چې برای مهرباني ته دې ته دا خبره وکوه، تا ته چې ما دا خبره وکړه چې دا خور دې علم ته کښېنوه، هنر ته کښېنوه، هغه وایسونه څه شوله. دا ستاسو دا خبرې. بیا دغې خور د مشر ته ویلي چې اصغرچي ما له 2,000 روپۍ راکړي. کله چې زه د چا انټرویو کوم که نه نو زه چې هلته ځم نو نه ترې کرایه اخلم او د خپل طرفه چې زما څه وس کېږي هغه وله ورکوم. نو ړمبې خو دي چې په هغه ویډیو کې ویلي چې ما له اصغرچي ما 2,000 روپۍ راکړي دي. ما چې کله د دې ړومبۍ انټرویو وکړله څنګه چې دا د زه اوس راغلی به انټرویو کوم نو اپلوډ کړه خو میلیانه ده که نه، او زه چې د دې ځینې وځم زه دې له 2,000 روپۍ ورکم. دقه 2,000 روپۍ هغې یادې کړي. نو بیا د مشر له دا پکارو چې دې ته دا تپوس کړی وي چې آیا دا 2,000 روپۍ د ویډیو اپلوډ کېدو نه پس تاله راکړي دي یا د هغې نه مخکې شوي دي. بیا به ما د هغې د سکرین نمبر ورکړی دی. زه خو ټولو ته دا خبره کوم وروڼو، زه خو تاسو ټولو ته دا خبره کوم. په ما باندې ګوره داسې خو د کشمیر دغه زنانه خبره وه چې ما له اصغرچي ما 9,000 روپۍ راکړي دي. چا ما له ثبوت را نه کړه چې یو رسید ما له راولېږي چې دا رسید دی موږ اصغرچي ما له د دې کور دپاره دا پیسې دي ګري دا د ولې نه دي ورکړی. داسې ثبوت ما له چا هم راونه لېږه. یو هغه بله ماشومه وه هغه به بټۍ کې چې کار کو هغې ته ما پیسې ورکړې د پای کې هم خلکو ډېرې ویډیوګانې کړې وې د هغې ما له چا څه ثبوت را نه کړه. داسې ډېر داسې د بونیر هغه بابا شو داسې ډېرې زیاتې ویډیوګانې دي. نو وروره ماله چې د کم کور دپاره پیسې راځي د هغې زه باقاعده پروف خیم ثبوت خیم هغه زه ورته بیم. ښه اوس دلته به تاسو دا خبره کوئ چې اصغرچي ما د دې خبرې لږه رڼایي وکړه. ما په دې ویډیو کې د دې په ځای باندې بلې زنانه ودرولې وه. د دې نه مخکې ما له دې سره یو خبره وکړله چې زه په تا پسې 400 ته درلم ته نه وې. دغې بلیک میلرانو ما له د دې پته نه راکوله، هغوی ته پته ولګېدله دا یو نه دا 2 بلیک میلران دي. ښې پیژنې خو تا ته ویمه وره تا ته ویمه دا ګوته راته څنډم سم شه وړه رانه. هغه یو چې چیړلی یم نو نن په کم ځای کې ناست دی خو تا ته یم دا ګوته راته څنډم ګوره چې سم شه سم. دا د لاهوري کار نه دی، سم شه. که مې در پسې راواغسته که نه نو ګورې لاهوري خو هېڅ هم ونه کړلو خو ګورې زه به د هغه ځای ته ورسوم چې کم ځای ته مې هغه بل رسولی دی. په دې خبره ګورې ځان زما نه ووړه مخکې نه درته ویمه د ټول گیم نه زه خبرې م چې د دې نه وروستو لاس د چا دی. نو ما له چې څوک پیسې رالیږي د هغې ما سره باقاعده زما نوم وي زما رسید وي هغه زه ورکوم. دې خور له دلته کې تقریبا څنګه چې دې خور دا خبره وکړه چې ما له به یې تروړه م راکوله نو ما به زما نه به ویډیو کېدله. هسې خور ته چې راغلې تر اوسه پورې دا خبره کول نه په کار خو بیا یې کوم. ما تا له چې پیسې درکړي ویډیو مې ده نه کړې ده؟ نه. تا چې پیسو ته ضرورت شوي دي ویډیو مې ده نه کړې ده؟ نه.
تا چې ست ټیم ته ضرورت ته ما تا درکړی دي ستانه ما چې ته ویډیو کړی دا د راشن ضرورت ما تا رسې ملو شوې دي ما ته په ویډیو غانې نه دي اوس مم درلا اوسم ستا زوی کار کوي تعالی ما د دکان سره کاته لګولې ده ټیک شل زما په وجه باندې تاسو له سودا درکې تاسو په دې لکه سمې د چې کوم راشن نه وړي خو ځان له خبر ده کوم چې تاسو د ضرورت سيزونو تاسو اوسم داغي دکاندار 30000 روپے قرضدار یې د هغه ذمہواری ما اغسته ده کنه چې زه تاسو سره کله سره د زوی ګټه وټه وکي کله د سره وشي نه دی به د پیسې ورکې داسې ده کنه بالکل زه راغلی ما چې ته ویډیو کړی چې په دې دونه مو د دکان سره کاته لګولې ده خو ستا دا صرف درېمه ویډیو ده نو برای مهرباني و سره په دې خبرو مرزم دغه زنانه چې ما درولې ده کنه زما ډیره و مجبوری ځکه کچېره ما لا کولې یا ما دا کور قبضه کولې نو په دې ویډیو کې به ما د دې غزړه ویډیو نه چلوله تا ته مې مو بلیک میلره وره ما به پکې هغه ویډیو نه چلوله ما ته پته وه چې تاسو ما ته پته نه راکوئ ما پکې هغه ویډیو چلوله ته لاړې تا د دې نه په زور ویډیو کړله دې بل درته ووې تا ته نه په زور ویډیو کړله ټیک شوله که نه بقول د دې چې زمانه په زور باندې ویډیو کړل شوله بیا دې ته مینتونه زارې کول چې دا ویډیو مور کوه خو بیا هم ستانه چې کوم نامشر دی هغه د پیسو ډیمانډ وکړو 50000 روپو اما ته پته ده 50000 روپۍ دې زنانه تاله درنه کړلی شلې تاسو ویډیو ورکړله به هر حال اوس دغه زنانه چې ما ودرولې ده ما د دې دپاره ودرولې وه چیرې دا را پیدا شي الحمدلله را پیدا شله کور ته راغلې ده سویمه میاشته چې په دې کور کې موجود ده باقي ډېر زیات ما سره ټایم کم وي چې زه د چاله ما د تیمرګر یو ورورو هغه زما سره ډېره څه بدماشي غونته کې وکړه چې دا ویډیو به ته خامخا کې صفایي به ته خامخا کې موته مې کما وکړه د دې صفایي که نه نو زه به کاټلنګې نه یم دا خبره مې ورته کړې وه خو مجبوري دا رالیله چې کوم ډونر په دې کور کې پیسې را لېږلې وي هغه ماته ډېر په خلوص په محبت وي چې وروره پیسې مې در لېږلي دي په دې کور کې دي استعمال کړي دي برای مهرباني ما له د دې وضاحت په ورال ویډیو کې راکړه په واتساپ نه مو ته ورور ستانه سر زار رالېلمه دا ویډیو مې له دې په مخامختیا وکړله که بیا هم تاسو نه منې چې چا پیسې را لېږلي دي ادې راشي دې کور ته بیا راولم یو سوشل ورکر نه منم یو سړی نه منم چې راځي خپل ټي آر پي دې بړاوي او د دې نه دي ویډیو کې خو په اخیره کې راته یو خبره بله کومه چې زما نه د اجازت نه یې غوښتی یو سړي ته به ویډیو نه ورکوې سوال نه پیدا کېږي بس زما د کور ارمان او زما د کور ارمان پوره شو ټیک شوله که نه بس زما نوري سرمان هم نشته رزق واده خدای کړی ده ټیک شوله هغه خدای ورکوي باقي دا ویډیو هم د هغې ورور دپاره او کومو خلکو چې ما ته په وټساپ باندې ویلي چې وروره مونږ ستا فالور یو مونږ ستا فین یو زمونږ اکثر په دیره کې د خلکو سره جګړې هغې وي چې دا وګوره اصغر دا وکړل زه تاسو ته بیا هم وایم الله قسم قرآن نه کوم زه تاسو ته بیا هم وایم چې د چا دپاره ویډیو کوم او چا ما ته پیسې راولېږلې بهی ما ته یو دونه ورته رسید راولېږې یا دغې خلکو ته یې ولېږې بیا مونږ ده ته بیا دا لېږلي وي دا ده نه دي شو کړی زه ذمهوار باقي ستاسو ورور ستاسو همدرد آینه د کلتور نه ستاسو نجات غواړي ښاد او آباد اوسئ د الله په امان